السلام علیکم. زمون په معاشره کې چې ډېره ښکلې جینۍ شي خو چې کله بدنامه شي نو بیا یې رشتې نه راځي. تاسو به کتلي هغه بیا د رشتو او د واده دا مسلې د هغې ډېرې پیچیده شي. دغه مسله نن سبا زموږ د اسټیبلیشمنټ سره ده. کوششونه ډیر کوي چې په عوامو کې خپل تاثر دغه شي، خو عوامو کې لا فلحال د هغوی تاثر اکثریت په دې سوشل میډیا چې زه ګورم نو هغه داسې ډیر ښه نه. بیا پکې مسله دا وشي چې هغوی په نیک نیتۍ سره یو کار کوي هغه الټه شي. اوس د دې ژوندی مثال دا دی چې د پاکستان کرکټ ټیم چې د دنیا په بهترین ټیمونو کې حسابیږي هغه د T20 ورلد کپ په اولنۍ مرحلې کې فارغ شو. د امریکې نه بیلا او ډیر کمزورو ټیمونو نه بیلا او واپس را روان دي پاکستان ته. نو ټول خلک په سوشل میډیا تنقید په ټیم نه کوي، په دوو کسانو کوي. یو په محسن نقوي کوي چې کوم د PCB چیرمن دی، او یو د کاکل په ټریننګ کوي. نو زمون فوجیان خو ډېر عظیم خلک دي، هغوی ول ټریننګ به ډېر په نیک نیتۍ سره ورکړي چې کلاړیان فټ شي او د قوم دپاره یو کارنامه وکړي، ورلډ کپ وګټي. خو هغه نیک نیتي د هغوی الټه شوه، ځکه چې اوس دې وخت کې خلک په کرکټ ټیم تنقید نه کوي، د کاکل په ټریننګ کوي. نو یو خبره خو دا ده چې کم کار د دوی نه دی پای کې چې ګوتې نه وي نو کیدای شي چې ډېر ښه، خو هغوی خو په بدنیتۍ نه دی کړی ټریننګ، په نیک نیتۍ یې کړی دی. نو دغه مسله ده چې د ټیم کې محسن نقوي ویلي چې د غټې سرجرۍ ضرورت دی. زما په خیال خو ټول نه غټه سرجري دا ده چې محسن نقوي چې سره یې چېرته بیټ بال په ژوند کې په لاس کې اخیستی نه دی، د ټیم د PCB چیرمن نه ختمول پکار دي. بیا وهاب ریاض د سلیکشن کمیټې چیرمن دی، هغه چېرته یو پیرنیم پاکستان له په خطا کې کوم میچ ګټلی، نور د هغه په کریډټس داسې کیریر کې داسې څه نشته چې ډېر لوی کارنامې کړي. خو د مسلم لیگ نون کې شامل شو، په نگران کابینه کې د ځان سره محسن نقوي د وزیر واغستو او د هغې نوکرۍ نه فارغ شو، دلته کې چیرمن واغستو د سلیکشن کمیټې. نو چې کله ته په سفارشونو رواني او بیا وې چې سرجري پکار دی، سرجري اول تاله پکار ده چې محسن نقوي د دې سیټ نه لړ شي او څوک پروفیشنل سړی راولي. مونږ ادارې تباه پدې دي چې چا سي ایکسپیرینس نه، خو ذاتی خواهشاتو باندې او سیاسي وابستګۍ باندې هغه په عهده کینو او هغه شته کارکردګي چې ام ولا تباه کی. شاهین سیبای په امریکا کې یو ډېر مشهور صحافي دی، د جنگ چیف ایډیټر پاتې شوی دی، نن سبالتی. هغه یو څو ورځې مخکې یو ټویټ کړی، هغه وایي که چېرې ټورنمنټ نه پاکستان بهر شو یا یې بیله نو شپږ اووه کلاړیان داسې دي چې کیدای شي په امریکا کې پاتې شي او د سیاسي پناه درخواست ورکړي. دغه دوران کې هغه ټویټ خلکو دومره سیریس نه اخیستو چې امریکې کې به ولې پاتې کېږي، پاکستان ټیم خو ډېر ښه پیسې ورکوي او دا خو محب وطن پاکستانیان دي، واپس به راځي. خو ټویټ اوس په سمجھ کې راځي چې کله محسن نقوي وزارت داخله دا نوټیفیکیشن جاری کو چې مونږ به د کم اورسیز پاکستانیان الته دي د هغوی پاسپورټونه به کینسل کوو، رینیول به نه کېږي څوک چې په حکومت تنقید کوي. نو کیدای شي هغه صحافیان دغه سوچ کوي چې بیللې مو دا چې ځو هلته راله سرجري کوي، دی نه ښه چې په امریکا کې پاتې شو. اوس خو د امریکې ټیم هم دی، د کینیډې ټیم هم راغی، هلته به راته چېرته چانس میلاو شي، فیملي به م راوغواړو، د مزو ژوند به تېرو. نو زموږ دا په کم غټو سیټونو چې خلک ناست دي د دوی روزانه داسې یو د انتقامي اقدامي چې هغه د ریاست او د عوامو په منځ کې رشته نوره کمزوري کوي او فاصلې پیدا کوي. د خدای دپاره دا ټول محب وطن دي. ته نن وزیر داخله شوي یا وزیر شوي نو ته صرف محب وطن یې، دا نور ټول خلک غداران دي. دا رویه بدلول پکار دي. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ به وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.